درنو خګو قدرمندو کتونکو د وخان جانانم یو ځل بیا د نګرای په روډ باندې روان یو هغه بدقسمت ځای ته روان یو کوم ځای کې چې تېره ورځ حادثه شوې وه خو نن مې په دې روډ باندې وکتل چې د نګرای نه تر خانانو ډیری پورې دا روډ اوس جوړ شوی دی خو په دې روډ په کناره باندې یو حفاظتي برجای نه ده جوړه او د دې ځای که دغه حفاظتي برجای جوړې وي نو دا حادثه به نه کېده او د دې نه مخکې د زرو ډیری په موړ کې هم چې دی نو دغسې دوه ټرکټرې کتار تاوې شوي دي شرګړ مخکې هم یو ګاډی ارتاو شوی و دا څلورمه پنځمه حادثه وه نو که په دې روډ باندې ګریل وي یا په دې روډ باندې حفاظتي برجای وي نو شاید چې دغه ګاډي منې کړي تېر شوي خو لړل تېر شو خو آینده دپاره چې دی دا بیا د یو بلې حادثې سبب جوړېدی شي دلته را سره څه مشران ولاړ دي دې سره په دې هکله محکمې والا وکړله پکار دا دی چې په دې باندې هغه جوړ کړی دا برجای جوړ یې کړی او نو څه نه څه دغه به پرې کېده ګاډی به بچ کېده یا دغه کېدل به که نه اوس دوی نه یې پرې ونې نالي کړي دي یا واټر شیټ والا چې ورخوا خوا کې ونې نالي کړي یا پرې دغه جوړې کړي نو هله به ټکي او دغه د دې نه مخکې هم څو حادثې شوي دي بالکل مخکې موړ نه مرتاو پورې دې کې پکار دا دي چې یا پرې دا برجای جوړ کړي یا دا ګریل ولګوي په دې دا ټول کمر دی نو هر وخت خطر را دی د ګاډي د ارتاوېدو یا وړوکي د ارتاوېدو نو پکار دا دي چې دا پرې وکړي دا حفاظتي دغه پرې وکړي موږ وایو چې حکومت تر دغو سره هم مرسته وکړي را چې کوم شهیدان شوي دي دوی له دې هم معاوضه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د وخان ستا دې باندې ډېره شکریا ادا کوم چې تا سره د علاقې د ستونزو غم دی دا چې مخکې پرې توپاني کې شبه رجي صاحب د ټکټرو د نه وږی او هغه لاړ د زرو ډیری سره نو نیغ کته خوړ ته پرېوت بیا هغې نه پس ته بل یو ټکټر پیل شو چې په شا راغی روډ کچاو نو هغه بیا لاړ لاندې پرېوت نو په هغې کې هم یو جاني نقصان وشو یو ډریور په هغې کې زه خو به ته شهید وم چې شهید شو او بیا دا پرون چې کومه واقعه وشوه نو دا خو یو عالمي واقعه ده چې په دې کې مطلب دا دی چې شپږ کسان هغه مړه شول شهیدان شول او پنځه شپږ کسان په هغې کې جو بل دي د ډګر هسپتال کې پراته دي نو اول خو زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې هغوی د غریبانانو سره دا یو غریبه کورنۍ ده چې دوی سره مالي امداد وکړي څوک په هسپتالونو کې پراته دي څوک خو لاړه قبرونو ته خو پسماندګان ډېر بې اسرې او بې یار او مددګار پاتې شول دویمه خبره دا ده چې دا دې ته اوس ماله د دې نوم نه راځي خو دا برجای کوي په دې روډ باندې نو دا که موږ مري ته ځو که دا موږ ملمجبې ته ځو که دا موږ هر چېرته ځو نو چې چېرته روډ پوخ شوی دی هغې ته دا حفاظتي وټې برجای شوي دي نو موږ د حکومت نه د کبیر خان په ترو باندې مطالبه کوو او کبیر خان ته هم درخواست کوو چې هغه د دې سړک یو خو دا د دې سړک ښایست جوړ شي دویمه خبردار ده که چا نه معمولي غلطي وشي نو هغه برجای رامنې کړي نو دې لپاره موږ د حکومت نه او خاص کر د خپل ایم پی اے صاحب نه د ایم این اے صاحب نه مطالبه کوو او په جنازه کې د ایم این اے بیرسټر صاحب ورور جوهر علي خان او د ایم پی اے صاحب پلار جمشید حاجي صاحب سابقه ایم پی اے صاحب هغه په خپله په جنازه کې وو بیا هغوی چې د جنازې نه راتلل هغوی د دې خوړ نه راواړېدل نو خوړ راغی چې خوړ راغی نو زموږ د پوره علاقې د بازار سره د سکولونو سره د هسپتالونو سره رابطه کټ شوه نو موږ په دې حواله باندې د موجوده حکومت نه درخواست کولی شو درخواست کوو د دې کوکل په وساطت باندې دا د پی ټي آی مشر د علاقې نو موږ دا یو درخواست دی ته کوو چې تاسو زموږ د خلکو ته زموږ د روډونو ته زموږ د خوړونو ته دې ته دغه په نظر باندې وګورئ خصوصي توجه ورکړئ چې نور د جاني تاوان نه خلک بچ شي او د جاني تاوان نه خلک بچ شي ډېره مهرباني به تر دا دمه پورې چې کوم جاني نقصان کېده هغه خو الریډي وشو خو باید د نور جاني نقصان بچ کېدو دپاره حکومت زر تر زره د خانانو ډیری نه تر نګرای پورې روډ په کناره باندې یا سیفټي ګریل ولګوي او یا دغه برجای زر تر زره جوړ کړي چې نور دغسې آینده دپاره او د انسانانو زیان ونه شي د وخان جانان وطن نیوز بنیر